وما وما أرسلنا في قرية من نبي إلا أخذنا أهلها بالبأساء والضراء لعلهم يضرعون ثم بدلنا مكان السيئة الحسنة حتى عفوا وقالوا قد مس آباءنا الضراء والسراء فأخذناهم بغتة وهم لا يشعرون ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحى وهم يلعبون أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سورة الأعراف نهم سپارہ آیات نمبر 94 وما أرسلنا في قرية من نبي دا متعلق تی د مخکنو پینزو واقعات سره مخکې چې کوم پینزو واقع د پیغمبرانو ذکر شولې نو دا آیات د هغې سره متعلق دی چې وما ارسلنا فی قریة الله فرمایي چې مونږ نه دي لیږلي فی قریة یو کلي ده من نبي هیڅ یو پیغمبر وما ارسلنا او مونږ نه دي لیږلي فی قریة هیڅ یو کلی ته من نبی هیڅ یو پیغمبر الا مگر اخذنا مونږ نیولی دی اهلها د دې کلی چې کم اهلو یعنی دا کلی والا مونږ نیولی دی بالبأساء په تکلیف سره بالبأساء بأساء اصل کې دا مالی تکلیف ته وی غربت ته ویل شي چې مالی په تکلیف پچا باندې راشي بالبأساء په مالی تکلیف سره په لوګو سره والضراء او په جانی تکلیفونو سره مرزونو سره لعلهم يضرعون د پاره دی چې دوی عاجزي وکړي د الله رب العالمین قانون دی چې کوم یو قوم ته الله پیغمبر اولیږي دا پیغمبر هغې ته تبلیغ وکړي او خلق بیا هم د دې پیغمبر خبره ونه مني د هغې نه وروستو الله رب العالمین دا خلق په دوو قسمه امتحاناتو کې مبتلا کی د پاره دی چې دا خلق الله طرف ته رجوع کی لومبني امتحان به الله د سختو د تکلیفونو راولي یعنی مالی تکلیفونه پیراولي غربت پیراولي او د غرنګ جانی تکلیفونه به راولي قسم قسم عذاب مرزونو کې مبتلا کی قسم قسم بیمارو کې مبتلا کی نو سو وخت پورې دا سلسله اوچلیږي او دا الله رب العالمین د دې لپاره کوي چې دا خلق د دې عام طور د انسان په فطرت کې دا خبره اغلی شوې ده چې کله په انسان باندې سخت راشي دی الله طرف ته رجوع کوي چې کله انسان ویریږي په دې خوب کې نو د الله طرف ته رجوع پیدا شي د باندې سخت راشي تکلیف راشي نو د انسان فطرت دا دی چې دی الله طرف ته رجوع کوي نو الله په دې خلکو باندې کوم خلکو چې د پیغمبر خبره اونه منله نو په دې خلکو باندې الله رب العالمین بدنی یعنی مرزونو کې مبتلا کی او د غرنګي مالی تکلیفونه پیراولي غریبانانی کی مالونه ختم شي دا دوه قسمه تکلیفونه پیراولي د پاره ده چې دا خلک الله طرف ته رجوع کی ځکه عام طور په غربت کې الله یادېږي انسان غریبي کنار ټیم دی الله یادي او چې کله مالدار شي نو بیا الله طرف ته رجوع ډېره کمه پیدا کیږي د غرنګي یو سړي باندې تکلیف ته مرض دی به سخت ده به په دې ټیم کې دی الله الله کوي الله یادي چې دا الله دې دا مرض لري کی په دې ټیم کې د رجوع ډېره وي نو الله رب العالمین لومبه چې کوم خلک د پیغمبر خبره اونمني نو الله لومبه په تکلیفونو کې مبتلا کی
خو چې هر کله تکلیفونه په دې باندې راولي دوی بیا هم الله طرف ته رجوع ونکي نو دویم تکلیف په الله بیا دا راولي دویم امتحان به بیا الله دا راولي چې په دې باندې برکتونو دروازې کولو کی لفتحنا علیهم ابواب السماء والارض الله به د اسمانونو د زمکو د برکتونو دروازې کولو کی خوشاله پیراولي نعمتونه پیراولي پیسې ورله ورګي مال او دولت ولا ورګي عزت ولا ورګي مشري ولا ورګي دا د دې لپاره چې دې د خپل محسن د احسان کوونکی احسان را یاد کی او شکریا د الله ادا کی د احسان په باندې الله کړی دی مال الله ور کړی دی عزت الله ور کړی دی عہده الله ور کړی دا نو الله به دا فراخي د دې وجه نه راولي چې دې د خپل محسن یعنی د الله تعالی چې به احسان کړی دی د هغه محسن د احسان شکریا ادا کی او هر کله چې په دې باندې الله رب العالمین خوشاله عمر ولي د خوشالو امتحان به عمر ولي او دی بیا هم الله طرف ته رجوع ونکي نو بیا الله رب العالمین دا خلق فورا رانیسي دې وجه علماء وایي چې دا ډومبنه قسمه عذاب امتحان دومره سخت نه دی خدا دویم امتحان ډیر سخت دی د غریبۍ دا امتحان دومره سخت نه دی غریبۍ کې عام طور انسان الله طرف ته خامخا رجوع کی اګو ایسم نشي کولای کنه خو دې ظلم نشي کولای ډیر کارونه د سې هغه د غریبۍ د وجه نشي کولای د پیسو د وجه نشي کولای خدا مالدارۍ دا عذاب وي په دې باندې امتحان په دې باندې ګران دی چې د مالدارۍ نه فورا پس الله فورا د انسان بیا رانیسي بیا له مهلت نه ورګي بغتتن فورا الله رانیسي دا امتحان ډیر سخت دی نو ګوره لومبي پیغمبر راولېږي پیغمبر چې کله تبلیغ وکړي څوک یې ونه مني نو الله په مرضونو کې په مالی تکلیف کې مبتلا کي بیا هم دی الله طرف ته رجوع نکي الله به بیا دروازې پرانیسي فراخي پې راولي خوشحالۍ پې راولي صحت ولا ورګي او بیا هم الله طرف ته رجوع نکي نو فورا بیا الله رانیسي فورا الله نو دې کې دې طرف ته اشاره ده الله فرمایي وما ارسلنا او مونږ نه دی لېږلې فی قریة هیڅ یو کلي ته من نبي هیڅ یو پیغمبر الله مونږ یو پیغمبر یو کلي ته نه دی لېږلی مګر کو لېږلی خو دی نو اخذنا مونږ نیولي دي اهلها هغه اهل د کلي هغه کلي والا بالبأساء په لوږې او تکلیفونو سره د لوږې په تکلیف سره په مالی تکلیفونو سره والضراء او په جاني تکلیفونو سره هغه کلي والا مونږ نیولي دي چې تبلیغ د پیغمبر نه دی منلی لعلهم يضرعون د څه دپاره نو وروستو سره الله وجه ذکر کوي چې لعلهم يضرعون د پاره د دې چې دوی عجزي وکړي او په دغه پیغمبر باندې ایمان راوړي د دې دپاره الله وي دي مونږ نیولي دي په لوږو سره په سختو سره ثم بدلنا نو هر کله چې په دغې باندې کار ونه شو سخته پې الله راوسته بیا هم دې الله طرف ته راونه ګرځېد نو بیا دویم قسمه امتحان شروع شو ثم بدلنا الله فرمایي ثم بدلنا بیا مونږ بدل کړو مکان السیئة په ځای د سختۍ باندې الحسنة خوشحالۍ دې ته چې کومې سختۍ مونږ ورکړې وي نو چې کوم مرضونه مو وله ورکړي وو هغه مو وله په صحت بدل کړو چې کومه غریبي مو وله ورکړې وو هغه مو وله په مالدارۍ بدلې کړې نو د دې هغه سختۍ مونږ په د خوشحالو باندې او په نرمو او په پراخۍ باندې بدل کړلې حتی تر دې پورې عفو چې دې زیات شول یعنې ترقي وکړله په دې خوشحالو کې په دې مال او دولت کې په دې عهدو کې دې ترقي وکړله عفو معنا دې په دغه کې زیات شو وقالو او دې کافرانو ووی قد مس آباءنا په تحقیق سره رسېدلي وو آباءنا زمونږ مشرانو ته زمونږ پلارانو ته الضراء سختۍ والسراء خوشحالۍ دې د دې نه هم پیدا وانغستله د دې نه هم عبرت حاصل نه کړه چې کله بیا الله د خوشحالۍ راوستی نو دی وی چې دا خوشحالۍ حالان کې د تقوا او د ایمان د تقوا او ایمان دا سبب د خوشحالو دی او سبب د فراخۍ دی او دغه رنګ کفر او شرک دا سبب د الله د عذاب دی دا سبب د الله د عذاب دی او چې دې ته به چا دا خبره وکړله د کافرانو ته نو دوی به ورته وي نه مړه سختۍ خو زموږ په پلارانو نیکونو باندې هم راغلې وي نو دا سختۍ او دا خوشحالۍ دا د اعمالو نتیجه نه ده بلکې دا د زمانې عادت دی کله په چا باندې خوشحالي راځي او کله پې خفګان راځي نو دا خبره دی کوي
وقالو دوی به ویل قد مس آباءنا په تحقیق سره رسیدلی زمونږ پلارانو ته الضراء سختۍ والسراء خوشحالۍ دواړه کې زمونږ مشرانو ته هم رسېدلی وي دا خو د اعمالو د وجې نه رارسي بلکې دا د څه د وجې نه دا د زمانې د عادت د وجې نه رارسي خو د اعمالو د وجې نه رسېدلی نو زمونږ مشرانو ته به نه رسېدی فاخذناهم نو الله فرمایي موږ ونیول دوی لره بغتة ناڅاپه تاسو ته مې وویل چې د خوشحالۍ د دې امتحان نه دا په دې وجه باندې سخت دی چې د دې کې بیا مهلت ورکول نشته دی فورا الله دې رانیسي فورا یې رانیسي او چې کله راونیسي نو ان بطش ربک لشدید بیا د الله پکړ دا ډېر سخت دی نو څوک بیا ځان نشي خلاصولی ښه نو بغتة ناڅاپه نو بغتة هغې عذاب ته ویلی شي چې د هغې عذابو د هغې وخت او ټیم دا مقرر نه وي ناڅاپه الله راولي دې ته پته نه وي فورا به الله عذاب راولي نو د دې وجه نه دغه دویم امتحان سخت چې دا ناڅاپه نیول دي فاخذناهم نو موږ ونیسل دوی لره بغتة ناڅاپه وهم لا يشعرون او دوی شعور نه لرلو ولو ان اهل القرى کوچری بېشکه د کلي والا آمنو ایمان راوړی وي واتقوا او دوی تقوا اختیار کړی وي لفتحنا نو خامخا به موږ کولو کړی وي علیهم په دوی باندې برکات من السماء برکتونه د اسمانونو والارض او برکتونه د ځمکو دیو جن علما وایي چې آمنو واتقوا لفتحنا علیهم برکات من السماء چې دا ایمان او تقوا دا سبب د خوشحالو دی سبب د برکتونو دی او کفر او شرک دا سبب د الله د عذاب دی ایمان راوړی وي نو الله یې موږ په د ځمکو د اسمانونو د برکتونو دروازې کولو کړی وي ولکن کذبوا لیکن دوی د دروغو نسبت وکړو پیغمبرانو ته فاخذناهم نو موږ ونیسل دوی لره بما كانوا یکسبون په وجه د هغې عملونو چې دوی کول دي دغه کفر د وجې نه الله وي دي موږ ونیسل ځکه د الله د چا سره رشته داري نشته دی چا سره رشته نشته دی خو چې چا ایمان راوړو هغه له به الله رب العزت دنیا آخرت کې خوشحالی ورکړي او چا کفر اختیار کو شرک اختیار کو د پیغمبر خبره اونه منله نو دا به الله ناکامه کوي نو الله وایي چې دا د دې د خپلو عملونو د لاس ګټه وه افامن اهل القرى آیا بې خوف دي اهل القرى کلو والا ایاتیهم دا جراشی دوی ته بأسنا زمون عذاب بیاتن د شپې وهم نائمون په دې حال کې چې دوی ودوي او امن اهل القرى آیا بے خوف دی اهل القرى کلو والا ایاتیهم دا جراشی دوی ته بأسنا زمون عذاب دوحن د سار په وخت کې وهم یلعبون په دې حال کې چې دوی لوبې کوي یعنی غافل وي د الله نه هر ټایم کې د الله عذاب راتلی شي د شپې هم راتلی شي او د ورځې هم راتلی شي افامنو آیا دوی بې خوف دي دا کافران مکر الله د عذاب د الله تعالی نه فلا یامنو نه بې خوف کېږي مکر الله د الله د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر هغه خلق هغه قوم چې هغه تاوانیان وي نو هغه د الله د عذاب نه بې خوفه کېږي نو مسلمانان د الله د عذاب نه بې خوفه کېږي وما ارسلنا فی قریة من نبی او موږ نه دي لېږلي یو کلي ته من نبی هېڅ یو پیغمبر الا اخذنا مگر دا چې موږ نیولي دي اهلها هغه کلو والا بالبأساء په تکلیفونو سره په مالی تکلیفونو سره او ضراء او په جانی تکلیفونو سره لعلهم يضرعون د پاره دی چې دوی عاجزي وکړي ایمان راوړي ثم بدلنا بیا موږ بدل کړل مکان السیئه په ځای د سختۍ باندې الحسنه خوشحالۍ حتی تر دې پورې عفو چې دي زیات شول یعنی طریقې وکړل په دې خوشحالو کې وقالو دوی ویل قد مس آباءنا الضراء والسراء په تحقیق سره رسیدلی دي زمونږ پلارانو ته زمونږ نیکونو ته الضراء سختۍ والسراء خوشحالۍ فاخذناهم نو موږ ونیسل دوی لره بغتة ناڅاپه وهم لا يشعرون او دوی هیڅ شعور نه لرو ولو ان اهل القرى
کوشر بشک اهل القرى د کلو والا امنو ایمان راوړي وي واتقوا تقوی اختیار کړي وي لفتحنا نخامخا من ګلو کړي وي علیهم بدوی باندې برکات من السماء برکاتونه د اسمانونو والارض او د زمکو ولکن کذبوا لكن دي دروغ وګڼل پیغمبران یعنی پیغمبرانو د دروغ نسبت وکړو فاخذناهم نمون انسل دوی لرا بما كانوا يكسبون فسبب ده عملونو چې دوی کول اف امن اهل القرى آیا به خوف دي کلو والا ایات هم دا جراشد دوی تبا اسنا زمون عذاب بیاتن د شپې وهم نائمون په دې حال کې چې دوی ودوي او امن اهل القرى آیا دوی او امن اهل القرى او امن آیا دوی به خوف دي اهل القرى کلو والا ایاتهم دا جراشد وی تباسنا زمون عذاب دوحن د ساخ پټیم کې د سار پټیم کې وهم يلعبون په دې حال کې چې دی لوبي کوي غافل وي د الله نه اف امنو آیا دوی اف امنو آیا دوی بے خوف دی مکر الله د عذاب د الله تعالی نه فلا یامنو نو بے خوف کی مکر الله د عذاب د الله تعالی نه الا القوم الخاسرون مگر تاوانیان کوم بے خوف کی د الله د عذاب نه الا القوم الخاسرون مگر کوم تاوانیان دی بے خوف کی د الله نه نور څوک نه بے خوف کی د الله د عذاب نه سبحان الله بحمده سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين برحمتك.